بسم الله الرحمن الرحیم. ورابلو سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې عام طور باندې د شری چې دا دغه نه اسم فاعل دا د فاعل په ځای باندې راځي او کله کله دا اسم فاعل دا د فاعل په ځای باندې راځي لکه نصر ينصرون نصير او د کرم یکرمون کریم. نو بیا به بس دا خبره و چې دا فاعل وزن نه ده، دا کله په معنا د فاعل وي او کله په معنا د مفعول باندې، کله په معنا د فاعل وي او کله په معنا د مفعول وي. نو فاعل چې کله په معنا د مفعول وي، یعنی دا فاعل کله په معنا د مفعول وي او موصوف ذکر وي او موصوفی ذکر وی، نو پای کې بیا د مذکر او د مؤنث لپاره یو شان دي څنګه پوښتنه چې کله به دوه شرطونه فاعل په معنا د مفعول وي او موصوف ذکر وي، نو پای کې بیا د مذکر او د مؤنث څخه با او که فاعل په معنا د فاعل باندې وو او یا فاعل په معنا د مفعول وو خو صفت نه وو د موصوف نه ذکر، نو بیا او پای کې د مذکر او د مؤنث جدا جدا صيغه پوښښ. بیا ما طبيعت ګډوډ و بلوزنو ما بیا پوره تفصیل تاسو نه کړه، تاسو د خدای له لاګانې چې تاسو ما د پوښتنه نو کړه دا ولې دي چې نو دا چې دی کنه چې لکه دا فاعل چې کله په معنا د فاعل وي نو بدی کې د مذکر د لپاره او د مؤنث د لپاره جدا جدا صيغه استعماليږي، ځکه په هر فعل لپاره فاعل چرنده اصل دی، د فعل لپاره فاعل چرنده اصل دی، مطلب دا چې فعل نو فاعل وبای کې خامخاوي، او دا خبره ده چې د فعل د په مذکر او په مؤنث راوړو کې د فاعل لاس ده، کله فعل لپاره فاعل مذکر وي نو فعل مذکر راوړل کېږي، او کله فعل لپاره فاعل مؤنث وي نو مؤنث راوړل کېږي. دغه شان خبره ده اسم فاعل لا، کله اسم فاعل لپاره فعل دي نه دا مذکر او اسم فاعل څخه په مذکر استعمالي او کنه مؤنث او مؤنث په استعمالي په مفعول کې دا خبره نشته ده پوه. نو دا فاعل اصل دی په کلمه کې، په جمله کې فاعل څنګه سره اصل دی، د دې وجنه دا فاعل چې کله په معنا د فاعل وي نو بیا به د مذکر لپاره د مؤنث لپاره جدا جدا څه وي، او که فاعل په معنا د مفعول وي او موصوف ذکر نو بیا د مذکر او مؤنث یو څه وي. پرې باندې تاسو پوه شو لګانو ها، جو فاعل چې کله په معنا د مفعول وي او موصوف ذکر وي نو د مذکر لپاره با او د مؤنث لپاره به یو شان څه استعماليږي، خو یو صورت دا ده وای چې کله دا فاعل په معنا د مفعول وي، دا فاعل په معنا د خو ما دا ګورې کنه فاعل په معنا د مفعول وي، فاعل په معنا د مفعول وي، فاعل په معنا د مفعول وي او د دې سره پدې کې دا اسمی معنا چې ده کنه دا پکې غالب راغلی وي، وصفي معنا ته وتری وي او اسمی معنا پکې غالب راغلی وي، نو بیا به ال کې د مذکر د پاره او د مؤنث د پاره جدا جدا څه استعماليږي پوه شو به باندې ها. کچرتا وصفي معنا ته وتلی وا او اسمی معنا په غالب راغلی وا نو بیا به د مذکر او مؤنث د پاره با جدا جدا څه استعماليږي. ته بل خبره باندې پوه شوي ها. دا غي لپاره مثال لیکلو لګي ذبیح او ذبیحه، ذبیح او ذبیحه او لقیت او لقیته، نو ګوره ما تاسو ته ویلو چې لا ذی ذبیح او ذبیحه د دې خو لفظ دغه معنی دا ده وصفي معنی دا چې په کوم کې دغه وصف د ذبیح هم مندل شو، اګه سروي او که خر او که استه او که انسان له کار کوي وای ته ذبیح ویل چې نه دا صحیح دي، او چې کله د دې اسمي معنی په باندې غالب راغله نو ذبیح صرف هغه زناور ته ویل کېږي چې هغه حلال زناور یا مذکر هغه حلال کړل شي، او ذبیحه هغه سروي ته ویل کېږي چې داغه غوخه وړل کېږي حلال سروي او هغه مؤنث وي پوه شئ. دغه شانت لقیت نن لقطه هر رسې چې پزماکه باندې پروت تر واغستو دا لقطه هغه که هڅ شعر وایي، خو بیا د دې کې دا وصفي معنی چې انداتې درشوي دا اسمي معنی به غالب راغله. لقیت هغه کس ته ویل کېږي چې هغه ماشوم یې هغه راواغستل شي، او دا شانت لقیتا هغه جنې ته ویل کېږي چې په لار باندې روزانه راواغله عمومي هغه. نو چې کله په فعیل په معنی د مفعول وو
او پدې کې وصفي معنی پر خودل شو او اسمی معنی پکې غالب راغلی و نو په دې صورت کې بیا چل کو بیا به د مذکر او مؤنث لپاره ما جدا څه په دې باندې پوښښ ها بیا اعتراض دا و چې ان رحمت الله قریب من المحسنین په دې کې دا قریب چې ده کنه دا په معنی د فاعل له قریب فاعل وزن ده کنه ها فاعل وزن ده او فاعل په معنی د لګي ده سره د فاعل له او دا فاعل حمل ده پر رحمت باندې فاعل حمل ده بس باندې پر رحمت باندې نو تا اوس مونږ ته دا خبر اورله چې فاعل په معنی د فاعل وي فاعل په معنی د فاعل وي نو د مذکر او مؤنث لپاره به جدا جدا شي غراول کنه نو دلته خو د رحمت نه د مؤنث ته او قریب دې د مذکر راوړل لري پوه شئ نو وایو چې عام قاعده خدای رقم چې موږ بیان کړه وکړه کله پکې دې سیم کیږي چې لکه دا فاعل په معنی د فاعل او پای کوم د مذکر لپاره او مؤنث لپاره یو شي راوړل کیږي او دا په کله کله کې هغه باندې پوه شئ ها دا خو څور سبق وو بس بل سبق دا دی چې دا فعول د مبالغه لپاره راځي فعول چې کنه په اسم فاعل کې د مبالغه والا معنی پیدا کول لپاره راځي څوک دي غفور غفور لکه ډیر زیات بهتر سا بخون کې زره ده نو فعول څوک وړي راغله ده فعول چې کنه دا هم په معنی د فاعل هم راځي او په معنی د مفعول باندې هم راځي فعول په معنی د فاعل هم راځي او فعول په معنی د مفعول هم راځي وې لکه څنګه چې موږ دا خبره کوله چې فاعل چې په معنی د مفعول باندې نو پای کې دا مذکر او مؤنث یو شان دي کنه دغه شان دل کې دا خبره ده چې فعول په معنی د فاعل باندې وي فعول په معنی د فاعل باندې او موصوف ذکر وي د دې په شان دي موصوف ذکر وي نو بدی کې به د مذکر او مؤنث لپاره یو صيغه راوړل کېږي حال دغه فاعل په معنی د مفعول او موصوف ذکر وي نو مذکر او مؤنث لپاره وګي یو او دل کې دي چې فعول په معنی د فاعل وي او د موصوف ذکر وي نو دا مذکر او مؤنث لپاره به یو صيغه راوړل کېږي او کا دا فعول په معنی چې نه دا مفعول او یا چې نه دا موصوف ذکر نو بیا به څه چلی بیا به مذکر او مؤنث لپاره به جدا صيغه راوړل کېږي لکه قران مجید کې ردی مثالونه منوع لکه امراه صبور نه امراه صبور نو ویل شي او رجل صبور نو ویل شي نو دا امراه صبور معنی سره صبر کوونکی خذا او رجل صبور معنی سره صبر کوونکی سړی نو ګورل کې ته دا موصوف ته دا صفت ده او دا موصوف صفت په معنی کو خوشوي مطابقت پکاري کنه او دلته کې د موصوف صفت په معنی مطابقت نشته ده نو وایو چې دلته کې دا صبور فعول وزن ده او دلته کې فعول په معنی د فاعل له او قاعده دا ده چې فعول په معنی د فاعل وي او موصوف ذکر وي نو مذکر او مؤنث راوړل بیا ځوانه اړې باندې پوښوي الګا پوښوي باندې او چې مفعول ته نو بیا به ناقه حلوبه ناقه حلوبه معنا یعنی دسي اوغه چې هغه نه پي راګنه اغستل شي کنه پي دې وشل شي نو دلته ګوره فعول په معنا د مفعول باندې نو دا لپاره یو شان څه چندر ول الګا په دې باندې پوښوي او بیا وی چې را الله کې فاعل په معنا د مفعول نو مذکر مؤنث یو شان دلته کې فعول په معنا د فاعل موږ چې برابرۍ راشي الله کې وای کې برابر کړو په مفعول کې برابر کړو دلته په فاعل کې برابر کړو پوښوي بیا دې نه خو دا وی کنه چې مبالغه خبره کوي مبالغه دي ته چې پای کې د فاعلیت ولا معنی چې نه دا زیاته مونډه لګي خو نسبت په غیر د ملحوظ نه وي په اسم فاعل کا په مبالغه کې څه فرق دی چې په اسم فاعل کې صرف ساده معنی مصدری زیاته مونډه معنی مصدری په کې مونډه لګي او په صيغه مبالغه کې معنی مصدری مونډه لګي په زیادت سره معنی مصدری په کې مونډه لګي په څه سره په زیادت سره او بیا په اسم تفضیل کې او په صيغه مبالغه کې څه فرق دی چې په صيغه مبالغه کې معنی مصدری مندلګي کو نسبت په غیر د ملحوظ نه وي معنی مصدری په زیاده مندلګي کو نسبت په غیر د ملحوظ او په اسم تفضیل کې معنی مصدری زیاده مندلګي کو نسبت په غیر د ملحوظ وي لکه زید ازرب من امرین
نو معنا دا زید ډیر زیات وهم کړي خدا عمل نه ډیر زیات وهم کړي خو کزه زید الزرام نو معنا دا زید بهتر سو وهم کړي د بل چا په نسبت باندې نه په دې باندې پوه شئ تاسو نو په صيغه مبالغه کې او په اسم فاعل کې څه فرق دی په اسم فاعل کې صرف معنا مصدری پای پورې قائم وي او په صيغه مبالغه کې معنا مصدری هم قائم وي او زیادت پکې هم مونږ نو زیادت خو په اسم تفضیل کې هم مونږ لګيږي او په صيغه مبالغه کې هم مونږ لګيږي بیا په دې کومو کې څه فرق دی پس صيغه مبالغه کې دا نسبت او خپل ذات په اعتبار سره زیادت پکې غیر ته ملحوظ او نسبت پکې غیر ته ملحوظ نه په اسم تفضیل کې نسبت غیر ته ملحوظ وي هغه به دې باندې پوه شئ تاسو چې کتاب ته وګورئ او دا مخه سبق او بیا دوباره ویل ته ضرورت شته ده ويجيء على فعول للمبالغه او راځي دا اسم فاعل د فعول په وزن باندې هم د مبالغه لپاره نه منوع لکه منع کوونکې ډېر ځات منع کوونکې قرآن مجید کې ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر واذا مسه الخير منوعا نا منوع ويستوي فيه المذكر والمؤنث او فعول چې کله په معنا د فاعل وي نو بری کې مذکر او مؤنث برابر وي خو کله اذا كان بمعنى فاعل کله چې دا په معنا د سوي او لكن لا مطلقا بل شيء لیکل چې مطلق نو بل عند ذکر موصوفه بلکې په هغه وخت چې کله موصوف سوي اما اذا لم يذكر الموصوف فلا يستوي فيه وای کچته موصوف نه ذکر شوی نو بیا پکې دا برابر بنوي الله يقال التباس بين المذكر والمؤنث فونه شوی به معنی نو دوه خبرې دي فاعل چې په معنا د فاعل وي او موصوف ذکر وینو علو په دې مذکر مؤنث برابر وي چې فاعل په معنا د فاعل نو یا فاعل چې نه په معنا د فاعل وو لکه موصوف نو ذکر نو بیا پای کې صحیح شو واذا كان بمعنى فاعل له امراه صبور ويقال في المفعول او چې کله دا فعول په معنا د مفعول باندې نو لګي ناقه حلوبه نو لګي دا حلوب په معنا د مفعول له حلوب په معنا د مفعول له حلوب په معنا د مفعول له نو دلګي دا مؤنث غیر اورل دا ووتی الاستواء ورکړی شوی د استواء په فاعل کې د مفعول ته او په فاعل کې د فاعل ته طلبا للعدل د بار دې چې دې کې سره شي عادل راشي سبق راشي عادل بګی راشي خالی ويجيء للمبالغه او بیا راځي د مبالغه لپاره نور څه کې لکه صبار فعال وزن ها صبر ډیر زیات صبر کوونکی سيف مجزم اغه سيف مجزم اغه تور چې ډیر کټ کول کوي نو ګره یو فعال وزن شو یو مفعول وزن شو وهو مشترك بين الاله وبين المبالغه الفاعل دا مفعول وزن چې دا کنه وای دې ساده پورې موږ اورېدلو چې دا مفعول وزن د اسماعیلی لپاره راځي نو مفعول وزن چې دا مشترک دی د علی لپاره هم راځي او په منځ د مبالغه لفاعل لپاره وفي سيق فعيل لك في سيق فعال لك كبار في سيق ډیر زیات فسق کوونکې کبار ډیر زیات لوی تکبر کوونکې تو فعال لك طوال كثير طول ډیر زیات وګد علامه فعاله لك كثير العلم ډیر زیات علم نسابه ډیر زیات نسب پیژندونکو روایت ډیر زیات روایت کوونکې فروقه ډیر زیات فرق کوونکې فعاله لك زهقه ډیر زیات خندیدونکې مجزامه کټکونکې مسقام ډیر زیات بیمار معطیر ډیر زیات عطر والا ويستوي المذكر والمؤنث في تسعه الاخيره لقلتهن اخرنی نه چې په کوم ذکر شولې اخر د کبیر نواغله د اخیره پورې لکه کبیر پکشته کبارو منله لاندې شي کبیر ذکر دی یار د کبار نواغله او د اخیره پورې دانا چې دي نو پرې کې مذکر او مؤنث دي یو شان دي مذکر او مؤنث پکې یو شان دي اما قولهم مسکینا دې د اوس ما ته وګورئ چې تا مخکې دا خبر او کلا چې په دې نو کې پناو کې د مذکر او مؤنث یو شان څه غوي د مذکر او مؤنث په یو شان څه غوي یو دی بغوي معطير وزن سره مفعيل واښوي مفعيل وزن دی
او بدی مفعول وزن باندې مسکین ناغله سره غله مسکین ناغله نو مسکین مفعول معطی یو شان وزن شو کنه نو بدی کې مذکر او مؤنث یو شان دي پکار دي ها مذکر او مؤنث بګي نو یم وای رجل مسکین او امراه مسکینه رجل مسکین او امراه هله خدا یو شان نشو خوښ نه نو په دې باندې کویونو مخکې ځان په یو خبره باندې په دوه خبرو باندې په وکړ پکار دي یو ویل کېږي حمل خو به تاسو پیژنئ کنه څه ته وایي ها خدای یو خور نه کړل پرې دا خبرې موږ نه کوو زموږ د ګډې سره کار دی یو بچو سره کار دی اب فقہ کې بچا ته ویل لګي حمل ویل کېږي دې دا کنه چې یو څه له بل څه حکم ورکول یو څه له بل څه حکم ورکول حمل څه ته وایي حالکه ما دا شی دا دسه او دا بل پرې باندې حمل کا مطلب دا غي چې کوم حکم دا حکم دی لور حمل څه دی لګي انور حملونه پرې دا وایي کم چې بخېټه کې بچی ته وای حمل وای نو خبره ده په فقہ کې ودل لګي د خېټه د بچی څه کار دی حمل څه ته وایي یو سیز له بل سیزو حکم ورکول دا حمل په دوه قسمه دی یو حمل النذیر علی النذیر دی او یو حمل الزد علی الزد دی لکه پوهیږئ په دې خبرو باندې حمل النذیر علی النذیر او حمل الزد علی الزد حمل النذیر علی النذیر دی ته وایي چې دوه سيزونه دي هغه په شکل کې یو شان دي دوه سيزونه دي په شکل کې یو شان دي نو دی یو له کم حکم ورکړي نو دی بل هم دریا ای په شان دی حکم ورکړي چې دوه په شکل کې یو شان دي او حمل الزد علی الزد مطلب دا دی چې یو سیز لا کم حکم ورکړي نو دا هغه زد له هم هغه شان دی حکم چلندا ورکړي نو دلته کې زد په زد باندې حمل دی نذیر په نذیر باندې حمل دی او زد په زد باندې حمل النذیر علی النذیر څه مطلب دی دوه سيزونه یو شان دي کنه او یو سیز لکم حکم ورکړي نبل او سره هغه شان دي حکم ورکړي دې د حمل النذیر علی النذیر وای لکه مثال موږ بدا ورکو چې دا عبد الله او یاسر دا باندې یو بل ډیر ملګری دي ها ډیر زیات ملګری دی بل نو هغه عبد الله سبق نه یاد کړه نو عبد الله سبق نه یاد کړو جو دي یاسر به سره نه یاد کړه ځکه چې دا خو لکه دا نذیر دی سره یو ځای ګرځي راګرځي د سره نو په باندې چې کوم حکم ما ولګو دا حکم ما په د باندې ولګو او دوه په میس کې مناسبت سره د دوه دی بل ملګری دي وایي به باندې ها یا حمل الزد علی زد یو سید لکه موږ مرګنه دی بل ما شالو کوم کې دغه ځات باندې بل زد دي اوس دا فقیر او مسکین دا په ټکی دي یو فقیر دی او بل سره مسکین دی نو دا یو بل نذیر دی او کله یو بل زد دی نو پدې کې علماء اختلاف کوي چې په اسانه کوم د خلاصي دي یو قول دار چې فقیر هغه چاته وایي چې دا هغه سره د سر ناړو سمال نه اس وسرم نه دی یو روټه وسرم نه او مسکین دی دا وایي چې دا هغه سره مالی خود نصاب نه کم مال وسره او بعض علماء کرام د دې عکس وایي چې فقیر هغه ته وایي چې دا هغه سره د نصاب نه کم مال وي مسکین هغه ته چې اس وسره نه پوه نو د دې د مطابق لکه فقیر د مسکین ضد دی فقیر د مسکین سره او دویم دغه پکې راځي چې لکه دا مسکین او فقیر دا د یو بل نظیر دی مطلب یو شی دی فقیر او مسکین یو شی دی بس د نظام نه کمال وسره نه کله وخت ډوړې وسره یو کنه خو بس دې ته فقیر ورته مو مسکین ورته مو پوه شئ نو ګورا دلته کې دی وای کنه چې دا مسکینتون او دا اوټ خبره وا وس خبره ده چې دا مسکینتون چې دی کنه په دې کې مذکر او مؤنث تا خو چې مفعول وزن نشي نو مذکر او مؤنث به بګي مذکر او مؤنث به بګي یو شان دی مذکر او مؤنث به بګي یو شان دی دل کې دا مذکر او مؤنث بدل په مسکین کې نو دا مسکین چې دی کنه دا ضد د فقیر مسکین ضد راچا او فقیر وزن سره فاعل وزن ده سره فقیر وزن ده سره فاعل او فاعل وزن باندې چې کله مبالغه راشي نو باید مذکر او مؤنث نه دا جدا جدا وي نو دغه شان دي دل کې دا جدا جدا پوه شو به باندې نو دا
حمل الزید علی زید هم جوړیږي او حمل النذیر علی نذیر هم جوړیږي. کم کسان چې فقیر او مسکین یو شی دی، فقیر او مسکین نو وایي دلته حمل النذیر علی النذیر شو، او کم کسان چې فقیر او مسکین کې فرق دی نو وایي دلته حمل الزید علی زید شو، چې دا مسکین چې دا ضد دی د فقیر او په فقیر باندې چې نه دا په دې کې مذکر او مؤنث جدا جدا دي او دا قشان دلته مذکر او مؤنث دي. ولکه په دې باندې پوه شئ، ولکه دا خبرې تر ځنه جوړه کنه تاسو سره دلیل ملیل شته نو وروري دې سله چې په عربیان دي نو هغه دي او خياران ټ کسان نو هغه عدوت الله وي سوي عدوت الله وي سوي او مخ کلمات دا خبر ورکړه چې فاعل چې کله په معنا د فاعل وي، فاعل چې کله فاعل چې کله په معنا نو مذکر او مؤنث پکې یو شی دی، مذکر او مؤنث پکې خدای کې دا عدو چې نه کنه دا ضد صدیق دی، عدو سره ضد سره او صدیق څه وزن دی او فاعل چې کله په معنا د فاعلی نو مذکر او مؤنث پکې یو شی نه کنه نو چې څنګه فاعل په معنا د فاعل له او صدیق په وزن د فاعل باندې له نو چې بای کې مذکر او مؤنث نه نو دا عدو خو د صدیق چې دا ضد دی کنه نو دلته حمل الزید علی زید شو. پوه شئ دلته حمل د زید علی زید شو نو څنګه چې الله کې شوی د قشان دلته په دې فقیر او مسکین کې دا حمل الزید علی زید شوی دی. پوه شئ نو دا سبق دین دا له کوټه د شریعت تعزیل سبق دی، شریعت تعزیل خدا سوای کنه بیا په خپل غیر خیر صحیح ده او وګوره کتاب دا